أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. صدق الله العظيم. اتمی سپری والا اولسام رکو 33 نمبر آیات نا 36 نمبر آیات وی ترجمہ. قلت ورتو فرمائے انما حرم بیشک حرم کری دی ربی الفواحش دی مورب بحیئی کرون ما ظهر منها چکم چرگن وی هم وما بطن چکم پٹ وی هم والاسم اور گناہ والبغی بغیر الحق اور سرکشی اور ظلم نہ حق وان تشرکوا بالله اور حرام کړی دي چې تاسو شرک وکړئ الله رب العزت سره ما لم ينزل به سلطانا سند نازل کړي الله رب العزت په دې باندې چې دلیل وان تقولوا على الله اور حرام کړی دي چې تاسو روتړي الله رب العزت باندې داسې خبري ما لا تعلمون چې تاسو ته علم نشته ده. ولكل امه اجل هر امت د پر ایوا نیټه مقرره ده. فاذا جاء اجلهم تکل د دوی ولا اجل روش لا يستاخرون ساعه دب نورست کیږي لغون صوت ولا يستقدمون اور نب مخکی کیږي. یا بنی آدم اے د آدم علیہ الصلوۃ والسلام اولاد اما یاتینکم کچری رغل توسط رسل منکم دی مون طرفنا رسولان څنګه د توسو نوی یقصون علیکم آیاتی اور بینوی په توسو باندې د مونږ ول نشانیانی فمن اتقى بس چوت تقوا اختیار کړل او اصلح اور خپل اصلاح وکړلو فلا خوف علیهم بدوی باندې به هیڅ قسم ته خوف نوی ولا هم يحزنون اور نه بدوی غمجن وی. والذین کذبوا بآیاتنا اغه خلق څه تکذیب کړي د مونږ آیاتونو واستكبروا عنها اور تکبر کړي دینه اولئک اصحاب النار دا خلق دی ور ملګری دی جهنميان دی هم فيها خالدون دوی به همیشه د پر په دغه جهنم کې وي. دینه مخکې آیاتونو کې الله رب العزت د دې خبرې ذکر کړو چې یا رسول الله ته دوی ته فرمایي چې موته الله رب العزت د انصاف ولا حکم کوي. قل امر ربي بالقسط الله رب العزت موته د انصاف ولا حکم کړی ده. انصاف په عبادتو کې هم او معاملاتو کې هم الله رب العزت اخذ انصاف ولا لګ وضاحت کوي چې تاسو په عبادتو کې معاملاتو کې بڅرنګ تاسو انصاف کوئ. قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاسم. یا رسول الله ته دوی ته فرمایي چې انصاف تقاضا ده چې الله رب العزت په موږ باندې حرام کړی دي فواحش بحیی کرونه هغه بحیی کرونه چې کوم څرګند وشي اور هغه بحیی کرونه هم چې هغه پټ وشي لکه څنګه دي خانه کعبه ول طواف کول لګړ دا هم بحیی کور ده ستر رمندول دا هم بحیی کور ده یا نور اعلان یا طور باندې گناہ کول بهایی کول زنا کول دا هم کوم د بهایی ولا کور ده او سرګند بهایی ده او کوم پټ بهایی ده سرګند ګناه نه کوي پټ باندې ګناه کوي زنا ده د زنا ولا څومره هم د وعیدی دغه ټول کوم د ته اختیاروي ظاهر ده او پټ اختیاروي نو دا پټ بهایی ده پټ ګناه ده. الله رب العزت فرمایي چې دا هم تاسو باندې حرام ده او سرګند ګناه ده هم تاسو باندې حرام ده. والاسم اور ګناه عام ګناه چې کوم قسم ته کوي چې هغه تعلق حقوق العباد سره وي هغه تعلق حقوق الله سره ده یا کوم ګناه هم ده صغیره ده او کبیره ده الله رب العزت دا حرام کړی ده. والبغي بغیر الحق اور سرکشی کول په حق سره نه حق سره سرکشی کول ظلم کول په چومندي دا هم حرام ده الله رب العزت طرف نه. چې چیرې الله رب العزت طاقت در کړی ده هغه طاقت دی الله رب العزت په عبادتو کې صرف کا نه کې کوم د یو په مظلوم سړی باندې هغه طاقت خرج کول صرف کول.
وان تشركوا بالله اور تاسو شرک نه هم الله رب العزت منی کړی او شرک هم حرام ده. داسې شرک مال ينزل به سلطان څخه الله رب العزت طرف نه پدی منی هیڅ قسم ته دلیل نه ده نازل شوی. ځکه کوم خلکو به شرک کولو یو خو به دوی خبرې کولې. اوله خبره ده چې دې منی مونږ خپل آبا او اجداد مونږ دي لارونو نیکونو کور مده د دې وجې نه موږ هم کو. اور دویمه خبره پیدا کوله چې مونږ ته الله رب العزت په دې باندې دلیل نازل کړی دا مونږ د بوتانو عبادت کوو صرف دی وجه نه چې دا به د مونږ سفارشیان جوړیږي. قیامت پریزه به د مونږ ملګری وي دا به د مونږ سفارشیان وي. نو الله رب العزت فرمایي چې تاسو مو سره شرک مه کوئ، شرک حرام ده. مو خو تاسو ته هیڅ دلیل نه در کړی. وان تقولوا على الله ما لا تعلمون اور الله رب العزت من داسې خبرې هم مار تړي چې تاسو ته علم هم نوي، تاسو سره دلیل نشته ده. تاسو دا خبره کوي چې الله رب العزت مونږ ته د دې خبرې حکم کړی ده چې فلانای جناور د تاسو مخوري حرام دي، دغه جناور دغه ولا شودي د فلانای خدي د پر حرام دي یا فلاني سړي د پر حرام دي. د مشرکان ولا عادت ولکل امه اجل هر امت د پر ایوا نیټه مقرره ده. هر بنده د پر نیټه مقرره ده. یو وخت ورته مقرر ده چې په دې منی کله د دې رزق ختم شي د تیوان وړي زیاته نه ملويږي. الله رب العزت به دینه دغه سو قبض کوي، روح به تر قبض کوي. دا په دنیا کې نه پاتې کیږي. الکه ځنو مفسرینو دي ترجمه کړی ده ولکل امه اجل هر امت د پر ایوا نیټه مقرره ده د عذاب له څکه هم الله رب العزت وو غوړي او منی دغه د عذاب له وخت روش. دا آیتونه نازل شوی په هغه موقع کې چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته مشرکان روغلو ورته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویلو چې تک چری حق باندې وی الله رب العزت په حق باندې ده دی مونږ بوتان په باطل دي خو به وایګنه الله رب العزت ته په مونږ باندې عذابونه نازل کی. اوس دا دوی ولا حد نه زیات تجاوز و حد نه زیات سرکشي و. الله رب العزت حکمت ته ګوره چې الله رب العزت حکیم ذات ده. فورا ورمن عذاب نازل نکړلو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته هم تسلی ور کړل چې یا رسول الله ته دوی ته فرمایا چې د عذاب ولا وخت مقرر ده په ټیم بدر مې درځي بیټیم بدر مې نه رځي. ولکل امه اجل د هر امت عذاب ولا وخت مقرر ده. فاذا جاء اجلهم تکل دوی ولا اجل نیټه وخت مقرر روشي لا يستأخرون ساعتا تلغون صوت هم دا نورست کیږي ولا يستقدمون اور نه مخکې کیږي. یا بني آدم اید آدم علیہ الصلوۃ والسلام اولاد اما یاتینکم رسل منکم تکل توست دی مونږ رسولان روشي یقصون علیکم آیاتی دی مونږ نشانات په توسو باندې بیانوي. فمن اتقى واصلح چوت تقوا اختیار کړل اصلاح وکړلو فلا خوف علیهم په دوی باندې به کې څه سم ته خوف نه وي ولا هم يحزنون اور نه بدوی غمجن وي. الله رب العزت خپل رسولان راوستولو د الله رب العزت طرفنا پیغامبر دي، د الله رب العزت طرفنا وکیلون دي اور دی وکیل خبره داسې دي داسې وی لکه د موکل خبره. الله رب العزت کله د استاد راوستولو رسولان راوستولو اوس د دې رسول خبره منل داسې دي گویا کې زه د الله رب العزت له خبره منم. دی رسول خبره نه انکار داسې ده گویا کې زه د الله رب العزت خبره نه انکار کوم چې هغه حقيقي رب ده چې هغه د مونږ پیدا کوون کې ده د مونږ ته رزق راکون کې ده د مونږ پالون کې ده ستون کې ده په جهانو کې. الله رب العزت فرمایي چې دغه خلکو یعنی رسولانو خبري ومنلې تقوا اختیار کړل اور خپل ځان اصلاح وکړل په دوی باندې به هیڅ قسم ته خوف نوي اور هیڅ قسم ته دوی غمجن نوي. خوف رتلون کی زمانی باندې اور غمجن غم د به تیر شوی زمانی باندې نوي نه په تیر شوی زمانی باندې غمجن وي نه به رواني زمانی د پر څه خوف وي. ځکه الله رب العزت امدغه خلقو د پر نعمتونو تیار کړی دي چې هغه د وخت رسول خبر ومني خپل ژوندۍ د په دین باندې تیر کی. اور هغه خلک چې هغه کذبوا بیااتنا د مون آیاتونو تکذیب وکړلو درویغي وګڼلو د رسولانو خبري ونه منلې د وخت رسول نه انکار وکړلو کتاب الله ورته راغلی او هغه نه انکار وکړلو اور کوم دلایل ورته معجزات په شکل کې الله رب العزت رستولي او هغه درویغ وګڼلو واستكبروا عنها اور تکبر وکړلو دینه
اولئک اصحاب النار دا جهنميان دي هم فيها خالدون دوی به همیشه د پر په جهنم کې وي کوم خلکو د وخت رسول خبره ومنله دوی باندې به څه خوف او حزن نوي کوم خلکو ته تکبر وکړلو او خپل اصلاح ونه کړله الله رب العزت فرمایي چې دا به همیشه د پر جهنم ته زور شو الله رب العزت دغه ته په خبر عمل کول توفیق نصیب کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين